کتونکو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو کوربه ستاسو مینهوال شیراز احمد شیرازي او په پروګرام د نن دیار مازدیګري کې وایي باید تاسو ته هرکلی وایم. کتونکو دې وخت کې ما سره موجود دی. یقینا چې ځان ډېر خوشقسمته ګڼم چې ما سره د پښتو ژبې یو ځوان شاعر او چې په لږ وخت کې هغوی ډېر فیم حاصل کړی ضمیر خان ضمیر صاحب ما سره موجود دی. د هغو نه به د هغو د ژوند په هکله څو تپوسونه کوو او د هغو چې کوم تازه کلامونه دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. ضمیر خان صاحب ډېره مهرباني تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو. دا راته ووایئ چې په دومره کم وخت کې تاسو دومره فیمس څنګه شوئ؟ بس اول خو تاسو مننه کوم مهرباني او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې پښتون در سره مینه نه کوي هېڅ شی هم نه او عزت ذلت خو الله ورکوي ښکاره خبره ده. نن تاسو پوره شاعري ډېره خوږه ده په پښتنو باندې کې پښتون قوم باندې کې ډېره خلک وي خو هغه کوم شعر و هغه کوم غزل و چې تاسو د شهرت له بلندیانو باندې کې ورسولی؟ یار چې مې قصه اسمان ته ورسوي بیخي راله مازغه اسمان ته ورسوي سپوږمۍ ازیر په سر یا سپوږمۍ ازیر په سر ګوا اوسه خبره خو اشنا نقصان ته ورسوي. نو غزل خو مې پیله غزل مې دغه او فیمس کول خو مړه بس چې چا څه اورېدلي دي شعر کړی دي. نو دا ته ووایئ که تاسو د شعر شاعران هټ کې څه کار روزګار کوئ؟ پولیس کې جاب کوم. چونکې زما تعلق د هزاري سیمې بټګرام سره دی او یقینا چې د بټګرام خلک کوم تاسو ډېر خوښوي تاسو سره ډېرې مینه کوي نو هغو ته یو څو ټکي ډالۍ کوي نو ډېر خوند به وکړي. اے د بلا زړونو قراره جو بس ټیک ته نو اے د بلا زړونو قراره جو بس ټیک ته نو اے مړه ښکليه مزیداره جو بس ټیک ته نو. غزل درته وایم چې شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړی دی. د کافر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کافر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی. د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی. او د جانان غم لیوني ټول د شاته پرېښول په دې وړو وړو غمونو خو دې حد کړی دی. خدایه دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی. سترګې دې سرې نه دي خو داسې ښکاري څکلې دي خالي پراته دي په جامونو خو دې حد کړی دی. او نن یې پخپله راته وویل چې یې ضمیر اصلې ونې په شعرونو خو دې ډېر ښه ډېر زبردست. ضمیر خان چې تاسو یو جواب ورکړی و منیر صاحب ته چې په سوشل میډیا باندې کې ډېر هیټ شوی که هم له ډالۍ کې ډېر خوند به وکړي ډېر مزه به وکړي. هغه به درته ووایم خو هغې کې یو خبره بله د هغه ما صرف یو ځل ویلې او هغې کې اصل کې تنقید ډېر و. هسې ما منیر خو زما ملګری دی خلکو به ډېر تنقید کوو نو دې وجې نه بیا ما نه دی ویلی د بل څه غوښتنه کوي چې ووایم درته. بل دا دی چې مسافر چې کوم دي هغه موږ نشو هېرولی. تاسو سره مسافر چې کوم دی هغه هم ډېرې مینه لري که مسافرو ته یو څو ټکي ډالۍ کوي نو د ښار یارۍ له پوره سل کاله ځواني په کار ده دې مجبورۍ له پوره سل کاله ځواني په کار ده. زه په 50 کاله کې لاړ شم چې راځم بوډا یم مسافرۍ له پوره سل کاله ځواني په کار ده. ای ما ته پته ده د بل د واده کړې ده هغې جینۍ له پوره سل کاله ځواني په کار ده. زما په زړه باندې ستا غم دردونه راوستله دې بیمارۍ له پوره سل کاله ځواني په کار ده. زما یقین دی امید مې دی چې ختمه به شي دې غریبۍ له پوره سل کاله ځواني په کار ده. هغې ویل ضمیره اوس یې لیونۍ کړې که نه ستا شاعرۍ له پوره سل کاله ځواني په کار ده. ډېر ضمیر خان صاحب اخرنۍ پوښتنه به تاسو دا وکړم چې په اخره کې صرف یو خپل د خوښه چې کوم غزل دی هغه ماته وړاندې کړئ بیا به تاسو نه اجازت غواړو. زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه چې پوره کېږي نه ارمان د خدای ټپو کې نه دا بعضې انسانان د ټول عمري ژوندي وي دا بعضې انسانان د خدای په ټپو کې نه ما ته یې ویل تالی در کوم اوس یې بل له ورکړې بې ننګې ستا دا بابا جان د خدای په ټپو کې نه پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې نه که دا رقیب خپلو کې روغ وي او ما هسې غولۍ رقیب دې کښېنئ نو جانان د خدای په ټپو کې نه که چېرته زړه کې بل څوک وي ته یې نه یې خوښه خدای خو دې ړوند کې ضمیر خان د خدای په ټپو کې. ډېره مهرباني کتونکو دا امید سره ضمیر خان صاحب یقینا چې ډېرې خوږې خبرې وکړې ډېرې خواږه کلامونه تاسو ته پېښ کړو. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه شیراز احمد شیرازي له اجازت په الله سپارم د الله په امان.